اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لکه تاسو علم کې د سمود مختلف قسم ته مسائل تاسو خدمت کې وړاندې کوو او عرض کوو دي. نن هم مو کوم ټاپک ته هغه د المنځه مسائل او حواله سره دي. لکه خپل سترګې غړو وطنو کې استاد اطرافو کې د مؤمنان وړونه المنځونه کوي، اما ځنه مسائل ځنه شونه د سیدي څه د هغوی لحاظ نه کوي چې هغه سبب جوړیږي چې د انسان المنځ باطل کی. مبطلات نماز حواله سره د مون ټاپک د موضوع دی موضوع لپاره مو خپل ګران محترم علامه سید معین سید الحسینی صاحب دعوت کړی دی چې د هغه خدمت کې سلام او خوش آمدید عرض کوم. وعلیکم السلام. زه د تاسو او د تاسو سره ټیم د ملګری د ټولو شکریا د کوم اندیشان سره سلام عرض کوم ناظرین محترم ته. اوسه اول سوال څه مالک څنګه اشاره هم وکړه چې د مو المنځه حواله سره مهم عبادت اساسي شای دی. المنځ خلک کوي اما ځنه مسائل ته څنګه المنځ بتلوي هغه ته متوجه نه دي. نو د مبطلات نماز حواله سره مبطلات نماز دی د شي یای شي ته و سره سودی لګ هغه کې موسمینو ته وړاندې کې ناظرین ته ډیره مهرباني. مبطلات نماز مو سره 12 دي، کوم رسالو کې راغلي دي، علماو ذکر کړی دي، مجتهدینو 12 ذکر کړی دي. ځنه توضیح غواړي دغه 12 کې هغه به توضیح ورکو، ځنه صرف نماز ذکر پورې چې وضاحت نه غواړي مختصر غونډه کې تو کلیپ او نشي مختصر به ذکر کو. هغه نه اولین شای اول خو به دا وایي چې د کوم مبطلات څه مطلب څه هغه شی څه المنځ بطلوي، یعنی هر یو هغه شی څه سبب جوړ شي څه هغه وجه نه مو المنځ باطل شولو، المنځ ختم شولو، یعنی المنځ نشو پاتې که هغه المنځ ته وکړلو چې شو المنځ نه وشولو په کار هغه ته بیا قضا وکړي دوباره وکړي المنځ دوباره ته وکړي. دوله شونه د سیدي څه هغه سبب جوړیږي چې مو المنځ وسره باطل شي. هغه نه اولین شی څه هر یو هغه شی څه هغه شرایط قرار شوي دي المنځه دپاره څه المونځ که نه که چېرې هغه یو شی ووتلو که نه المونځ باطل دی. هغوی نه یو شی مثلا ویل کوم یو مکان دی څه مکان یوه ځای کې څه کوم ځای کې د زه المونځ کوم هغه المونځ غصبي نه وي. بلکل المونځ هغه کوم مکان دی لکه مخکې د نورو جلسو کې عرض کړی و شرایط هغه کې مو ویلي وو. یا مثلا پوشش دی ښځې دپاره ځان پټولی دی ویښتې راووتل، یا مثلا هغه شونه څه هغه المنځه کې پټوله ښځې دپاره واجب دی هغه څرګند شولو در حالې کې دغه ضرورياتو نه دی واجباتو نه دی چې کله هغه ختم شولو هغه المنځ باطل شولو. بالکل یعنی شرایط نماز چې کله هغه شولو نه خود المنځ اخره که کوم شرط ته یې هغه شرط باندې مو وترو نه وي شوي. دویم شي ته چې رسو دویم شی وکسو هغه شاید هغه باعث جوړیږي چې اته وضو باطل شي سره یا غسل ته باندې واجب کیږي. مثلا وضو باطل څنګه کیږي مثال اندر ورکو تو وضو خوب سره بتلیږي، مثال ساده بیرکو خوب سره بتلیږي کله تو خوبیاله شولې څه کله وضو باطل شو وضو مقدمه دی المنځ دپاره کله وضو باطل شو به طریقې ولا المنځ خاصي باطل شو. دریم شي تر شو خوړل او وچکله دی المنځ دوران کې المنځ کې لګیای چې دو خوړل چې دو وچکالي خو د خوراک څخه د چې کی المنځ باطلای. بل زه مختصر وایم خبرو کوله دی بیا یو خوندیدل دی یو شی څه خوندیدل بیا جوړیدل دی دغه شی زلک به توضیح کوم کوم شی ضرورت دی توضیح غواړي به بیا وضاحت کوم. مسائل د سیدی څنګه دی مو دوستانو ته تقریبا څرګند دي خو ځنه د سیدی لکه تاسو عرض کوي خبرو کول دی خوراک ته چکاک ته یا مثلا جړه دی حواله سره الګ وضاحت ورکې نډه راخاب زه به اول نامې ذکر کوم بیا اول ته غجو کا پیرستوار ذکر کا بعد کې بیا وضاحت ورکا. یو مثلا کیبلینه مخ ته واله دی خود د کیبلینه چې تو مخ ته شول دا باعث بطلان المنځ کیږي. بالکل یا کم و زیاد رکن کوله رکن چون که زمون مخکې واسب که تا یو مخکې جلسو کې مو ویلي رکن و غیر رکن یایی څه ته وڅودي د موزي عرض کړیو. یا مثلا المنځ کوم خپل سرعت کنه کوم حالت سره کو د المنځ وشي کنه هغه المنځ ته چې کړلو برهم مخلوط کړلو ختم کړلو. یعنی لکه دې ذکر ته اشاره کوي چې د المنځ خپل یو سرعت یو شکل دی. مثلا لکه المنځ انسان سیده ویلوړ دی یو سړی دی اوس مثلا فرض کا فرضیه هغه د المنځ سرعت مکمل خراب وکړي چې نو زی وکس هغه د اصلا المنځ نه کوي اصلا هغه تشخیص نشي ورکواله. یو مثلا ایمول کو کنه لسونه در بل باندې پاسه کې خلل ده سلسونه کې دی کنه اهل سنت کې اما یو مذهب کې دو بتلای المنځ باطل جوړیږي دي. یا ځنه کس مخالف سترګو کنه هغه الحمد سره کلو یا الحمد سره سپارن بعد امین نه
یعنی ځکه کله ولا ظالم ته ورسیږي خصوصا ځنه کسو هغه یعنی هغه در حالی که این مذهب که دور مذهب یا شاید مستحب ده است الحمدلله رب العالمین ویل شي نماز جماعت کې نه بیل المنځ کې یا مثلا کوم شکیاتی هغه شکیات هغه سبب جوړیږي چې المنځ باطل شي هغه شکیات ته مختار غلاله او د شکیاتو حواله سره هم مو د سامعین او خدمات کې ناظرین او خدمات کې عرض وکړو او سبب شي معذرت سره چون کې شکیات کوم دی هغه قسمونه دي ټول مبطلات نماز نه دي خو هغه ان شاء الله مو بعد کې جلساتو کې ایمو پروګرام شته هغه مو ناظرین او خدمات کې وړاندې کو سو هغه بیا ان شاء الله بعد کې ذکر ان شاء الله یعنی شکیات نماز هم ټول نه ځنه کوم غدي هغه المون شي کوي بتلوي دغه شیونه بوسرو شو یو شي طرف ته مو اشاره کوونه چې لږ وضاحت سره وایي کنه هغه مثلا خبرو کوله دي خبرو کوله انسان د کنه چې یو اړیکه سره ځنه خالد کنه المنځ کوي المنځ حالات کې مثلا چوک شور کوي یا مثلا کنه هغه د بی اختیار ځنه کلمات وایي دی حالات کې یو عمدن وی کنه چې دی وا کلمه ول کنه غوړی هغه کلمې سره د معنی ورسي یعنی هغه سړی پوي یوي معنی احسن دی حالات کې دی چې شول المنځ باطل شول کچېری به چې کنه یو اړیکه کنه چې هغه معنی نه غوړی صحیح خود کلمات بنادوش کلمات بنادوش ولی دیگه همیه دیگه المون چه ده؟ باطل ده اندی سر است که اولو کنه سه یو شید اغا سبب جوړیږي المونز باطل شي مثلا که موی بی جامی که نوس یو المونز دکو یو کس ارنا وطلو کس سلام مستحب ده جواب واجب ده اول خدا سلام حکا که بیای سلام مکرلو کم کس المنزه بانده ویلار ده اغا بانده واجب ده تاقا چی بکی جواب بیرکی خدا جواب طریقت سنگی ده سه طریقه سر جواب بیرکی اوس کله چې مو هغه ته سلام حالت کې مو څه المنزه حالت کې مو کله هغه ته جواب ورکوي هیڅ کله د نشو لیت علیک السلام یا علیکم السلام نه بلکې سلام مونږ مقدم کو سلام علیکم تو توای یا سلام علیک صرف دم کچری تو علیک ور باندې مقدم کړلو دی بیا نه ته شولو المنز باطل شولو ډیره ښه مسالې طرف ته د اشاره وکړه هوا سیب لکه دا مسله اخ صورت کې دی چې کچیر یو کاست المنز کوي یو کاست را نو واتو صحیح شو بیل دی شو سلام وکړو سلام مستحب دی اوس دا المنز کوي چې دا بیل دی بل چې نشته ته جادي باندې جواب واجب دی خو هم کومي طریقې سره په کول سلام د مقدم کې جواب ورکړي اوس بیا کې دل شي کنه مثلا جامع کې نوسیو جامع نه المنز وکړه ځنه کسو نوستي هغه د المنز نه کې نوستي هغه ټیم هغه سلام جواب ورکړي بس کفایت کوي بالکل هغه هغه کفایت کوي ضرورت نشته د جواب ورکړي بیا یو شی چې مهم دی کنه مو هغه کې پوز کې بس وکړلو یا خوندیدل دی یا جوړیدل دی المنز کې یو انسان تبسم کو صرف لبخند شولو کنه المنز نه بدلی خو یو انسان مو خوندیدلو आवाज سره یعنی خندې کوم आवाज دی आवाज سره وکړلو خود دا چې کوي المنز بتلوی هموره تو جرا طرف ده مهم شای جرا ده مو کسو معاشره که اما سما ایمو دوستانو که یا مثلا سامعین محترمو که ناظرین محترم که چوتا مثلا سه مصیبت سه گرفتار چی المنزه حالت روشی شکوا گله خون که جرا که خود دنیا پاره آخرت پاره نکهی بالکل دغه جرا هر حالت که در جرا چکمدو که کنه سو خدای پاره ندکنه دنیا پاره دکنه ده سبب بطلان نماز کیږي یعنی مثلا یو انسان د فرض کا مثلا مشکل ور باندې راغلی د فرض کا خدا نه خواسته مثلا بچای مړ شوی د مثال قرضدار دی کنه دا دنیوي شونه دي کبه یو انسان د ګناهونو واجنن دی المنځ کې جوړي بیا دا المنځ دي سره نه بدلیږي چون کې دا یعنی خدای د پاره خدای د پاره دی اما اوس دا معنوي شونه پاره اوس کچری انسان د خدای د پاره د اخرت د پاره د کتیز او سره جوړیا هم در حالی کې خضوع خشوع شوله سره دی المنځ سره چه ده نور او سره درجه بلند کیږي پورته کیږي دای هغه په باره کې خبرې شولې اورو بشو لغون کې جاړو حادثه قبله طرف ته وښوم مثلا مو المنځن ویلوړي کنه یو ری سړی مخ قبله یعنی چوکا نو ته تشخیص پکاره د سویر کې ستل منځن ویلوړي کچيري تو مخ قبله نه دی هدا پورې ورسېدلو څه غوي چې نه ته اصلا المنځ حالت کې نه بالکل نه دي ټیم دی المنځ ده باطل ده پکار دې چې دی چهره قبله طرف ته وی تشخیص وکړي چې زه قبله طرف ته یم یا روخي قبله طرف ته وی سمت یا خود قبله یا سمت نو روح په سمت بالکل مخه طرف ته پکار دې دوی کچيري سپورت نه غوړېدل بیا خاصي المنځ چې ده باطل یعنی دوباره به کوي المنځ یو سوال هغه ارکینو نه مهم رکن یو څه د المنځ بتلانی سبب جوړېدل څه هغه څه یعنی المنځ کوم چهره ده کوم اصل شکل ده هغه انسان چې کی خراب وسطی دوی خراب نه که خراب شو بیا المنځ بدلیږي مثلا انسان د المنځ کې ویلور ده سترګې غړو
کله لسونه خوري، کله خپې خوري، کله سار خوري. یعنی که چېرې یو کس سر نه وتلو هغه چې دا لمونځنی لور دی که هغه وي لور دی، یعنی هغه متوجه نه کیږي دا لمونځ کوي. احسن. یعنی اسورات یای دي څنګه چوک را نوځي مثلا مو په صداقه کې به پوي کو څه چوک را نوځي هغه پوښي دا سړی د لمونځ کوي. یعنی دې کې چې دی شرط چې شولو کوم ارنوازه هغه شول المنځ باطل بارک الله. یو شهدا ده کنه مثلا مستلو کنه المنځ کې ویلوړیو خاموش ویلوړ نه الحمد سره نه کول حالا نیو ذکر یم اند سی ویلوړیو اوس دې ته میا کنه سره وړه کنه چې څه نه ته خبره ده سړی خساکین او ساکت ویلوړ دی نسی المنځ نه کوي ذکر شه ده نه ذکر ته چي نه دی هدا پرې دا ذکر دی تولا نکړالو نه دا سکوت دی تولا نشوالو غلی شول د چې کې دو المنځ بتلای در حالی که مختصر یادو کنه خود المنځ متواله حرامه ده. المنځ ته یو شی د بارا نشي متواله مثلا ته المنځ ډنګواله متواله حرامه ده. خو اما ځنه شنو د بارا چي ده حق نه کوي. مثلا یو انسان د مالی مشکل ده مثلا کس یو بچای ده غور طرف روان ده یو بوت اول بدلو یو سلی خطر ده پوران د پکو ده چې د المنځ دران کی هغه محافظات نه کوي. مثلا جنینه مالی نقصان ده، مالی نقصان کېدو چې کولای شي المنځ رنګول شي. اما کچېری نوی دلته المنځنی لوړ موبایل دلته ټاله وکړه مو موبایل څنګه درول کې دي. اوس دا ډېر مهم ټاپک طرف ته ترول شون کې دور جدید انداشه ده چې کېدای شي زه د احتمال ورکوم کېدای شي ځنه کسان څنګه دي طرف ته متوجه نه وي چې زه پارس کل منځ باندې ودرې د لمال ته ټاله وشولي یا دروازې یا موبایل باندې المنځ وتړنګوي الان کې المنځ ډنګواله متواله خو دې دا حرام کار دی وای نه ده. اوس دا وخت کې د شي خلک متوجه نه وي کې د شي هغه کوي المنځ تړنګوي. د خيري وشي طرف ته اشاره وکم چې حمد کله سوره حمد ختم شول کنه ځنه کسان امینی د امین دو المنځ بدلای کومه کسره سړی ته مسالې پاتې نه و یو خبر نه و یا اشتباه وکړه یا تکیه حالت کې و بیا پارک نه کوي د المنځ نه بدلای. نو نن د کوم المنځ په اړه کې زوري مسایل او مختصر غونډه په اخر کې ناظرین محترم ته مو بیان کړل. ډیره مهرباني او صاحب خوشحال او آباد اوسئ. دوستانو خدمت کې به عرض وکړو نن دیمو هغه مسالې څنګه المنځ بدلوي هغه ټاپک او مبتلات نماز یعنی المنځ بدلولي ولا شونه چې تاسو خدمت کې هغه صاحب ډیر توضیح سره بیان سره مختصر او مفید بیان کړلو. جلسه اختتام ته ورسیدله خو ناظرینو خدمت کې به یو ز عرض وکم چې د مو کوم مسایل دی مو کوشش کوو چې مختصر بیان کو کبیا هم اچا ذهن کې زنه سوال زنه مسله پیدا وشوله تاسو خدمت کې سکرین باندې د واتس اپ نمبر پروت دی تاسو مو سره رابطه کوئ شو پښتنه کوئ شو ان شاء الله آینده جلسې کې هغه مسلې مو بیا تاسو ته جواب درکوي شو هغه وخت پورې تاسو په خداوند بزرگ باندې سپارو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.